نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام ته چې به کلم مصیبت به پیراله س پریشانی به پیراله نو فوراً باغی الله طرف ته متوجه شو، منځ طرف ته متوجه شو، دعا کې به مشغول شو، صلات الحاجت به وکړو او دا غي نه پس به د الله نه وغوښتل، الله به هغه پریشانی لري کړه، مسلې به ولا حل کړي. ننم اقا خدای دی او مغه طریقه ده د الله او دغه د رسول او دا رنګ دغه د صحابه چې کومه طریقه وا د الله طرف ته رجوع وا او د الله نه په مسره وختل او بیا به الله ته سوال مینت جړه فریاد الله نه به سوالو کو الله به پریشانی ختم. او نن زمونږه پریشانی ولې نه ختمي او زمونږ مصیبتونه ولې رسترزه نور سیوا کی؟ وجه دا ده چې مونږ باندې څه پریشانی مصیبت راشي نو مونږ اول اسباب طرف ته متوجه شو، اسباب طرف ته منډو او چې کله اسباب خو اختیار کو او بیا بالکل اسباب په اختیارولو کې بالکل اډوزان ستړي کو او د اسکار نه کیږي، د اسباب نه مکمل مایوس شو کله مونږه او نا امید شو، مایوس شو، نو بیا مونږه زمونږه بیا دعا را یاد شي او الله را یاد شي، بیا زمونږه خدای را یاد شي، بیا هم دعا را یاد شي، بیا مونږه دعا ته که بیماری را باندې راشي نو فوراً مونږه تپوس کو چې یاره سپیشلیست ډاکټر د دې مرض به کم ځای وي، داغه باره کې معلومات رومبه مونږه ډاکټر او حکیم طرف ته متوجه کی، هغه ذات طرف ته مونږ نه متوجه کیږو چې دا بیماری هغه راوسته ده، چې هغه طرف ته زه متوجه شم، هغه ته وجاړم چې الله دا بیماریم ستا نعمت دی او دا روغ صحت هم ستا نعمت دی، یا الله د بیماری دا نعمت مې د صحت په نعمت کې بدل. د زړه نه وغواړه څنګه الله تعالی ولې نه اوري، ولې نه قبلوي. او چې مونږ د ډاکټرانو نه بیا مایوس شو، هر قسمه دوايي مې استعمال کو، انو بیا مولوی صاحب څخه راشو چې ما خو هر دوايي مې وخوړه، هر قسمه ګولۍ داسې لکه خارج خولې تاړم، بالکل اډو دوايي را باندې اثر نه کوي، پته نشته چې څه وجه ده، څه وظیفه راته وښیه مولوی صاحب. انو بیا وظیفې شروع کی په آخره کې. نو دا زموږ ستاسو غټه کمزوري ده چې مونږ باندې پریشانی مصیبت راشي او مونږ الله طرف ته نه متوجه کیږو، مونږ اسباب طرف ته متوجه کیږو. حالانکه په دغه دعا کې الله رب العزت اثر خیره، په دغه دعاګانو سره الله رب العزت ټول مصیبتونه لري کوي. دغه صحابه کرام هغه ټول مصیبتونه او هغه پریشانی په دغه دعا په ذریعه سره هغه خپل مسالې حل کولې.